آیا د بابر اعظم او د عامر جمال په خپلو کې لانجه راغلې ده؟ په میډیا باندې دا خبره ډېره زیاته زیرګرد شته چې د عامر جمال او د بابر اعظم خپلو کې نالګي شوې ده په یو خبره باندې. د عامر جمال نه په یو پریس کانفرنس کې په یو انټرویو کې د بابر اعظم د کپتانۍ حوالې سره پوښتنه شوې وه او ورسره د شان مسعود د کپتانۍ حوالې سره پوښتنه شوې وه چې د هغې جواب ورکولو باندې د عامر جمال او د بابر اعظم خپلو کې نالګي شوې ده. داسې قسم خبرونه به تاسو کیدای شي تاسو له په میډیا باندې په سوشل میډیا مخې ته راغلي. نن در سره مکمل پوسټ مارټم کوم چې آیا دې کې حقیقت شته که نه د بابر اعظم او د عامر جمال خپلو کې واقعي نالګي شوې ده. عامر جمال داسې څه خبره د بابر اعظم کپتانۍ حوالې سره کړې ده چې په بابر اعظم باندې بدې لګېدلې ده او بابر اعظم او د عامر جمال خپلو کې نالګي شوې ده. عامر جمال یو بیسټ الراونډر دی، د پاکستان فیوچر دی. راتلونکي ټایم کې پاکستان دپاره اهم ثابتېدی شي، راتلونکي ټایم کې پاکستان دپاره یو ډېر اهم کلاړي ثابتېدی شي. د عبدالرزاق نه پس که چېرې یو مین یو ښه الراونډر راغلی دی نو هغه عامر جمال ماله ښکاري. دې نه مخکې دی ډېر زیات انویسټمنټ چې کوم دی په فهیم اشرف باندې هم کړی، پاکستان کرکټ بورډ چې دا د بین سټوک نه هم ښه کلاړي دی او دا د عبدالرزاق نه هم ښه کلاړي دی، خو کمپلیټلی فیل شو جي. نو اوس عامر جمال یو ښه خیر دغه عامر جمال باندې مونږ خبره نه کوو، زمونږ چې د ویډیو کم ټاپک دی هغه د بابر اعظم او د عامر جمال د لانجې حوالې سره دی او عامر جمال نه په پریس کام په انټرویو کې کومه تپوس شوی هغه څه جواب ورکړی په هغې باندې خبره کوو جي. عامر جمال نه په یو پریس کانفرنس کې د بابر اعظم د کپتانۍ حوالې سره او د شان مسعود د کپتانۍ حوالې سره پوښتنه وشوه جي چې عامر جمال ولوي چې دواړه ښه کپتانان دي خو بابر اعظم چې کوم دی ډیفینسیو کپتان دی او شان مسعود چې کوم دی اټیکینګ کپتان دی. شان مسعود مطلب په لیگ کرکټ کې ښه پرفارمنس کړی، د پاکستان ټیسټ کپتان هم دی، خو اوس ډیفینسیو کپتان بابر اعظم ته ولې ویلی دي او اټیکینګ کپتان شان مسعود ته ولې ویلی دي، ډیفینسیو مطلب څه شو، دا ټول په دې باندې په دې دوو خبرو باندې په دې ویډیو کې ډسکشن کوو جي. ډیفینسیو کپتان هغې له وایي چې هغه خپله هم ډیفینسیو گیم کوي او کلاړیان هم ډیفینس ساتلي، مطلب بیریږي، اټیکینګ گیم نه کوي. اټیکینګ گیم داسې مطلب چې هغه بیټسمین له ښه کولاو هینډ نه ورکوي چې وروځه ته هیټ وکړه، هغه وایي بیټسمین له یا بادر له به وایي چې په خیال گیم کوه، غلط شاټ مو وخه، بیټسمین له کولاو ډاډه زړه نه ورکوي، لکه داسې ډیفینسیو کلاړي دی. دا ډیفینس نه چې وروځي او سټاپونه کوي، سټاپونه له هم په انګلیش کې ډیفینس ویلی شي. نو بابر اعظم حوالې سره عامر جمال ویلي چې بابر اعظم ډیفینسیو کپتان دی، مطلب هغه کلاړي له اټیکینګ گیم دپاره دغه نه ورکوي، مشوره نه ورکوي چې ته اټیکینګ وکړه. او شان مسعود نن سبا که تاسو ګورئ T20 کرکټ از آل اباؤټ اټیکینګ. T20 کرکټ که تاسو ګورئ هغې کې ډایرکټ د میچ هغه سچویشن چینج شي، ځکه کې اټیکینګ گیم وشي، د اټیکینګ گیم یا خو د ټیم سچویشن بیخي چینج کړي او یا ټیم ډایرکټلی دغه له راولي، مطلب زیرو ته راولي، یا هغه ګراف چې کوم دی د ټیم بره وخوځي یا ډایرکټ ښکته راشي. اټیکینګ گیم دی له ویلی شي. اټیکینګ گیم کې ریسک ډېر دی. تاسو به مخکې اورېدلي چې محمد حارث هم ویلي چې زه اټیکینګ گیم کوم خو اټیکینګ گیم کې ریسک ډېر دی. نو اټیکینګ گیم کې ریسک ډېر زیات دی خو هغې کې د ګټې اور د بایلات د کامیابۍ اور د ناکامۍ چانسز چې کوم دي 50-50 دي، یا خو به ته ښه کامیاب شي او یا به ته ډایرکټ زیرو شي، لکه اټیکینګ گیم چې کې لکه توس یو بیټسمین له وې وروځه هیټینګ وکړه، نو چې هیټینګ کوي خامخا یا خو به یې سمه توقع ولګي سم هیټینګ به درله وکړي، یو 10 اوور کې به درله 100-120 رنزونه وکړي، اور که نه ته له وې وروځه اټیکینګ گیم وکړه هغه نه کیچ وځي یا ایج وځي، نو دا کامیابي اور ناکامي پکې دواړه شته دی. نو دا اټیکینګ گیم شو. ډیفینسیو گیم هغه شو چې ته بیټسمین له وې چې زه وروځه خو په خیال گیم کوو، غواړې ماله 40 اوره پورې گیم ورسوه، خیر د سکور مه کوه خو د میچ لږ راکاږه چې 40 اوور له ورسېدې له ویلی چې ډیفینسیو گیم. نو عامر جمال ویلی چې بابر اعظم ډیفینسیو کپتان دی او شان مسعود اټیکینګ کپتان دی. نو دې حوالې سره اوس ډېر چې کوم مطلب سوشل میډیا یا ویډیو کریټرز دي، کانټینټ کریټرز دي، نو د بابر اعظم او د عامر جمال خپلو کې لانجه جوړه کړې ده چې دې دواړو په دې خبره خپلو کې لانجه شوې ده چې تا ولې بابر اعظم له ډیفینسیو کپتان وي، چونکې دې کې هیڅ حقیقت نشته دی. نه خو د عامر جمال خپل رای وه، بابر اعظم ته په دې اړو خفه نه دی، نه د خپلو کې څه لانجه راغلې ده جي. نو دا اپډیټ شو، د ویډیو کتلو زیاته مننه جي، والسلام.